وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک حفظ کول دا یو مستحب عمل دی، خو چې کله شروع کی بنده ان بیا پرې خودل د دې سخت وعید هم راغلی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما باندې د امت اعمال پیش کول شي، نو ما ته په دې کې د ټولو نه لوی ګناه دا ښکاري چې یو سړی قرآن پاک یادول شروع کړي او بیا پرېږدي. نو پرې خودل خو خیر نه دی پکار، او چې چا یاد کړی دی شپږ سپارې یادې کړی دي نو هغه ځان ته کار آسان کړی دی، ترغیب ور ورکوي، ځکه چې لږ یاد کی نو بنده سره عادت شي، بیا نور یادول اساني. الله تعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د دین کار، نیک کار هغه خپل سر ته رسو او نیمګړی یې نه پرېږدو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دې سره اودس نه ماتېږي خجی او هیڅ قسمه څه مسله نشته، که لامبلو نه او د اودس نه پس چې کوم دی نکونه کټ کړي څه مسله نشته جی. صحیح شو. جمعات کې چې کله خلک مسته انتظار کوي، هغه تلاوت کوي او یا هغه په نوافلو کې مشغول وي، نو په داسې خلقو باندې سلام نه دی کول پکار، او کنه اسی ناس وی خاموش ناس وی، نو که جماعت ډک وی که نیم ډک وی که پوره ډک وی انو سلام کول جایز دی. په سلام کولو کې څه ګناه نشته، البته چې د کم خلق ناس دي نو هغه کې بعضی خلق جواب ورکو نو د ټولو ذمہ خلاص شوی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رشتے وغیرہ یا کسی بھی مباح عمل کے لیے استخارہ ایک مسنون عمل ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی عشاء کے بعد جس وقت سونے کا ارادہ کرے تو اس وقت تازہ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھے استخارہ کی نیت سے، اور اس کے بعد استخارہ کی مسنون دعا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی میں اس کو بھیج رہا ہوں، وہ تحریری شکل میں ہے، تو وہ استخارہ کی دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں بھی خوب گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو رشتہ میں کرنے جا رہا ہوں یا یہ فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، اگر اس کام کے اندر میرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، خیر ہو، تو اس کام کو میرے لیے آسان فرما، اور ہماری ہمت اور ہماری طاقت اس کام کے اندر صرف کر دے، اور اگر اس کام کے اندر ہماری دنیا آخرت کی بھلائی نہ ہو، خیر نہ ہو، تو ہمیں اس کام سے ہٹا دے اور اس کا متبادل ہمیں بہترین چیز عطا فرما۔ اس دعا کو خوب عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، پھر اس کے بعد دعا ختم کرے اور ذکر کرتے ہوئے سو جائے۔ بس یہ ہے استخارہ کا طریقہ، یہاں تک استخارہ ہے۔ صبح جب یہ بیدار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذہن ایک طرف کر دے گا، کرنے کی طرف یا نہ کرنے کی طرف۔ اگر صبح جاگنے کے بعد اس کا ذہن کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تو دوسری رات بھی یہی عمل دہرائے، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 7ویں رات تک، یعنی 7 راتوں تک استخارہ ایک مسنون عمل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ضرور رہنمائی فرمائے گا۔ خواب دیکھنا اس میں ضروری اور شرط نہیں ہے، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ بطور رہنمائی ایسا خواب دکھا دیتا ہے جو آدمی اس سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، لیکن یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے۔ عوام اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ ضرور بالضرور خواب دیکھنا اس کے اندر ہے، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو ایک طرف کر دے گا۔ اگر 7 رات تک یہ عمل جاری رکھے پھر بھی اس کا ذہن کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تو اس کے بعد وہ کام کے اندر لگ جائے، اگر وہ کام آسان ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر اس کے لیے بھلائی ہے، خیر ہے۔ اگر وہ کام مشکل ہوتا جا رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اس کے لیے خیر اور بھلائی نہیں ہے۔
ये है इस्तिखारा का मुकम्मल मसनून तरीक़ा, ये उसको आप बेच सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। د हर هغه ځناور چې هغه انسان ته نقصان رسي، ضرر رسي، نو بیا د ضرر د رسول په وجه باندې د هغه مړول جایز دي. که هغه سپی دی، که هغه پشو ده، که هغه نور سیزونه دي، خو لیکن چې کله دی مړول شي نو په دغه وخت کې دا احتیاط پکار دی چې په داسې طریقه باندې دا ساروی مړ کړی شي چې دته کم از کم تکلیف چې فوري طور هغه مړ شي او ساتي وزي او اسې به سرنزيږي نه. نو خبره خدا ده. خو د پښو باره کې اول دا کوشش وکړي چې چرته د لری ځای ته بوتلې شي او رکول شي نو ډیره بخي، او کنه دغه باندې هم تاسو ناکام شوي نو بیا د ضرورت په درجه کې ردی مړول جایز دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دا جی یو خود دغه دی د قران پاک ته احادیث دي، دغه کتابونه دي، انداغي حکم خدا دې چې هغه دی په پاک ځای کې دفن کړي شي. څنګه چې انسان دفن کول شي پاک ځای کې چې الته دوباره دراوتو بیا سه امکان نوي. خود دین علاوه چې کوم داسې اخبارات دي، رسائل دي او په هغه کې الله پاک نمونه دي او سره نور لیکل دي، صرف د الله تعالی نوم نه نور لیکل وسره دي، نو د هغې د سوځولو گنجایش دی. هغه پاک ځای کې وسوځوئ د اخبارات او بیا د هغې ایره داسې خوړ کې یا یو نیر کې وبهیوئ څنګه چې تاسو وبي، دا جایز دي. ښه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دا فدیه دا رقم چې دی کنه د پیسې دا خو به ورکول د مړي د مال نشین، دا د مړي د مال نه چې ورکول شي دا د مړي د طرف نه تصور کیږي، چې د مړي د طرف نشوي بیا د اصول او فروع ته ورکول د دې جایز نه دي. وعلیکم السلام ورحمت الله. د زکات اصولم دا دي کنه جی چې خپل اصول او فروع ته نشي ورکول. د لور اولاد، زوی د زوی اولاد، دا تمام چې دا فروعاتو کې راځي. نو دای که د پلار سره یو ځای پاتې کیږي، که د پلار نه جدا پاتې کیږي، د پلار زکات په دای باندې نه کیږي. او که انتهایی خدای مکه سړیره مجبوری انو بیا صحیح تملیک ورلو کی. حاجی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. چې کله بنده استنجا وکړي دا غي نه پس لاس صفا کول پکار وي، او که څه د عذر د وجې نه پاتې شي انو څه حرجم نشته، ځکه چې نن سبا د اوبو استعمال د الله فضل سره ډیر دی. نو چې بنده ځانم پاکي بیا غي نه پس عام طور لاس باندې خلک اوبو واړی نو دغه اوبو واړولم کافي. صحیح شوی. د انسانانو په شانتي شیاطین دا د الله جل شانه یو مخلوق دی، او د قران پاک د آیات پرانا کې دا پیری دی. نو چې څنګه انسانان سیوا کیږي دغه شان پیریان سیوا کیږي، چې څنګه انسانان وفات کیږي دغه شانتي پیریان وفات کیږي. نو اصل شیطان خو یو دی او بیا د هغه نسل دی او د هغه نه هغه ګڼشي وي دي. نو چې کوم ځای کې قران پاک کې شیطان مفرد راغلی دی، یعنی یو ان هغه نه اصل شیطان مراد دی، او چې کوم ځای کې دغه اولاد طرف ته اشاره نو بیا التکی دغه شیاطین هغه ځای کې مراد وي. یو خبره ده. دویمه خبره ده چې قران پاک کې او احادیثو کې کله نا کله د شیطان دا لفظ هغه چا د پاره استعمالیږي چې فطری طور او پیدایشي طور هغه شیطان نوي، خو لیکن کارونه د شیطان والا کوي. لکه قران پاک کې څنګه تاسو وی کنه شیاطین راغله دي، نو دی شیاطین ټکی نه پس شیاطین الانس والجن راغله دي، چې د انسانانو والا شیطانان او د پیریانو والا شیطانان. نو بعض اوقات دغه شیاطین دغه لفظ د شیطان د ذات د پاره نوي بلکې صفاتو د پاره وي، چې هغه ځان کې د شیطان والا صفات هغه پیدا کی هغه ته شیاطین ویل شي. دویمه خبره
چې هر انسان سره دا خپل شیطان وي. او دا خبره چې کله نبی علیہ السلام وکړه په یو موقع باندې، نو صحابه کرامو ته تاسو کو چې حضور تاسو هم شیطان شته؟ هغه ورته وی او ما سره هم شیطانو، لیکن هغه الله تعالی مسلمان کو. نو انسان وفات کیږي دا شیطان که ژوند وي نو بل ځای کې ډیوټي ولګي، که ژوند نه وي هغه هم وفات کیږي. نو چې څنګه په منګه کې توالد او تناسل او وفات او د مرګ سلسله ده، دغه شان پاغي کې هم دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د جنازې په وخت کې پیزار، نو په دې باندې هم ځان لږ پویول پکار دي چې جنازه یو مستقل مز ده. څنګه چې عام مز به د سن کېږي، دغه شان د جنازې مز به د سن کېږي وغیرہ وغیرہ. چې کوم شرایط د مز د پاره دي، هغه شرایط د جنازې د پاره هم د دې تل سپک نه کتل پکار. کوشش پکاري چې چون کې زمونږ د جنازه اگر چې دا مونږ یو عزیز ولی یو رسم ګڼل دي، خو لیکن دا د الله تعالی مخه ته سفارش ته په دې جنازه باندې زمونږ د مسلمان رور کې دې شي مغفرت وشي. نو په دې کې خو عاجزي پکاري، پیزار او باسل پکاري. البته کدا سه عذر وي، خټي وي، پټي کې جنازه کیږي، ان بیا هغه وخت کې پیزار پاک وي، نو پیزار د پاسه درېدلو کې گنجائش ته خدا د مجبورۍ په صورت کې کول پکاري. عام حالاتو کې پیزار او باسل پکاري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا تاسو چې کوم اقوال ویلي دي کنه جی، کله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی وغیرہ، دا اقوال صحیح دي، خو د دې مقصد دا دی چې هغه عالم چې هغه د بادشاه په دروازه باندې وي، سلالچ د پاره، د مال طلب د پاره یا د عہدې د طلب د پاره، او خپل علم سپکای او د دنیوي عہدو په ذکرځي، نو دغه مضمون دی. او کنه یو عالم د دې د پاره چې د الله تعالی پیغام ورسوي چاته، انو که د الله تعالی د پیغام رسول په مقصد باندې هغه د غریب دروازې ته ځي، که د امیر دروازې ته ځي، که د بادشاه دروازې ته ځي، که د قضا دروازې ته ځي، ان هغه په دې مذمت کې نه داخل دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. د دې حلالې باره کې تاسو تاسو کړه دي، نو د دې زبر لګوندې وضاحت کوم تاسو ته چې مونږ دا په یو بل انداز کې اخلو چې کله یو سړی خزله 3 طلاق ورکی، حالانکه دله داسې کول نو پکار چې کور نه جوړیږي یو طلاق ورکول پکاري، چې بیا نه جوړیږي نو څو وخت پس بل طلاق ورکول پکاري، او بس خزه بیا پری خودل پکاري. نو چې کله په دی باندې څو وخت تیر شي، هغه عدت چورته په شریعت کې وای، دا خزه په خپل باندې جدا شي او دا نکاح ختم شي. نو خو بیا دته د واپسای لار کولاو ده، ځکه چې د یو طلاق ورکړی دی یا 2 ورکړی دي، نو تجدید د نکاح کول شي. اوس یو سړی به وقفتیا کوي او د 3 طلاق په یو وخت باندې ورکي یا طلاقونه 3 ترسي، نو شریعت وی چې دا سړی د دې خزر سر نه قابل نه دی. اوس الله تعالی وی چې بس دا خزر دی بل چا سره نکاح وکي، نو دا قبل نکاح چې دا نو دا یو مستقل نکاح ده. په دې کې گواهانم ضروری دي، په دې کې نوې مہر کې خودل ضروری دي، او دغه د دې سړی مستقل خزه ده چې کله هغه سره نکاح وکي، نو بس دا دغه خزه شو. اوس د دې نه پس خدای مکه هغه سړی وفات شو، یا د هغه سړی په خپل باندې سم مسله را له واخذ پری خدا، نو دا دی بیا عدت نه پس رومبني خاون ته راتلی شي. دا د حلالي هغه مسله دا نه چې بس دوره صرف رسمي کارروایی ده او الته کې بس بل کس لاړه هغه سره یو شپه تیر کړه. اگر چې په دې طریقه باندې د غزنانه د رومبني خاون د پاره حلال شي، ځکه چې کم از کم دا ضروری دی چې دویم خاون سره نکاح وکي او هغه سره کم از کم یو پیر کورواله وکي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې یو سړیو ان هغه خزله طلاقونه ورکړو، بیا هغه خزلاړه بل خاوند وکړو، بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراله ورته وی چې حضور هغه بل خاوند اشاره داسې وکړه، کلمات داسې و اشارتن چې هغه د جما کولو د کوروالی کولو باندې قادر نه دی.
نو زه د وړومبني خاوند سره نکاح کولی شم. بخاري شریف روایت دی، نبی علیه السلام ته فرمایل نه، چې تر څو پورې ته هغه سره کوروالی نه کړي، نو کم از کم خو د کوروالی مسله ده دا پکې شرط دی. خو لیکن دا دویم خاوند دی مکمل با اختیار دی، کده طلاق نه ورکول غواړي نو په د باندې څوک زور او جبر نشي کولی. څنګه چې دا د وړومبني خاوند ښځه وه هغې قدر ونه کړو او طلاق یې ورله ورکړو، نو دغه شاندار د دویم خاوند ښځه ده د هغه مرضي د طلاق ورکوي، مرضي نه د طلاق نه ورکوي. صحیح شو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل، قرآن پاک په موبایل کې چې راواړئ نو دې کې تلاوت کول جایز دي او بغیر د اودس نه ټچ کول جایز نه دي. نو خیال ورته کوئ چې د اودس نه بغیر ټچ نشي، چې اودس بالکل قرآن پاک تلاوت په دې کې جایز دي.